ډیرو محترم مسلمانانو د تورو چڼو بهترین او طاقتوره وظیفه له در کومه انشاءالله. په تورو چڼو باندې به دا اسانه وظیفه دم کوي او دغه چڼو سره به یو ترتیب وکوي. ترتیب دا د محترم مسلمانانو دغه تورې چڼې به خیراتي کوي، ماشومانو ته به یې ورکوي. کور کې زنانه دي، کور کې څومره باره غریبانان دي، یو 100 روپو یو 50 روپو په تورې چڼې تاسو واخلئ. دا په سکرین چې تاسو د ښکاري بازار کې هم میلاویږي، دکانونو څخه هم میلاویږي. نو محترم استاسو به الله جل شانه درې څلور قسمه مدد وفرمایي په دې یو اسانه عمل باندې. نو لهذا دا عمل را سره پوره واورئ او انشاءالله چې ستاسو ژوند به بدل شي، ستاسو قسمت په الله جل شانه را بیدار کړي، را ویښ به شي. د چا چې څومره قسمتونه بند دي، څومره پریشانۍ دي ورته، مالي دي، جاني دي، رکاوټونه دي، د رشتو دي، هر رنګه حاجات چې دي انشاءالله الله جل شانه به ډیر زبردست او اسانه طریقې سره ختم کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډیر محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر او کم مسافر چې بهر ژوند کوي، په هر ملک کې دي، په سعودي کې دي، په دوبۍ کې دي، په افغانستان کې دي، خوږ افغانستان دی الله تعالی آباد او خوشاله ساتي، یا نور داسې ملکونه دي محترم او ژوند کوي، مسافر دي، الله جل شانه دا ټول مسافر ته د دوانو جانو خوشحالي ورکي، د دوانو جانو عزتونه دی ورکي. او څوک چې هم زمونږ وظایف اوري الله جل شانه هم خوشاله کا. پرون یو زرانات ګلناز نوم باندې هغه اکاونټ ته هغه د وظیفې درخواست کړي او د ختمو هغه د موږ د سورته رحمان تلاوت کړي او په طالبانو باندې الله جل شانه د هغه په حق قبول او مقبول وګرځولې کی او الله تعالی دې پستاسو حاجتونه هم پوره کړي. محترم مسلمانانو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده ډیره زیاته انتهایی اسانه او بهترینه وظیفه ده. دا د هر رقم حاجت د فاره او د هر رقم مشکلاتو د فاره ده. ان شاء الله خامخا د سره وکړئ. تورې چڼې به تاسو پیژنئ، تکاله چڼې هم په اردو کې وي. دا د هر قسم بندش د رکاوټ د لرې کولو اسان حل دی. خو تاسو به داسې کار وکړئ محترم مسلمانانو، 1 کیلو چڼه به واخلئ، 1 کیلو تقریبا 200-300 روپۍ باندې کېږي. خو 1 کیلو موس نه کېږي، نیم کیلو والی د 100 روپو والی کم از کم چې د 100 نه کمې نه وي. صحیح شوه. هغې څه به داسې کار وکړئ محترم مسلمانانو، هغه په یو لوښو کې صفا لوښو کې واچوئ. چې کله لوښو کې واچول د هغې نه پس په دې باندې لږه شان وظیفه تاسو وکړئ. ها وظیفه کومه یوه ده محترم مسلمانانو؟ 100 پیرې به سورة الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. دا به 100 پیرې ووایئ. 100 پیرې به قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 100 پیرې به دا ووایئ. صحیح شوه. د هغې نه پس په 10 پیرې آیت الکرسي ووایئ. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض الى آخره. دا به 10 پیرې 10 پیرې ووایئ. 100 پیرې قل اعوذ برب الفلق، 100 پیرې قل اعوذ برب الناس او 10 کرته 10 مرتبه آیت الکرسی. دا په دې باندې شف کوي، دم به کوي. هغې نه پس محترم مسلمانانو دا په خپل چم گاون کې په خپل عزیزانو قربو څوک چې ډېر غریبانان مستحقي په دې نیت باندې به ورکړي چې الله ستا د پاک کلام هغه پاکه سورتونه ما ولوستل او په دې مې دم کړه، الله په دې باندې الله زه دا صدقه کوم، د دې د خاطر الله زما حاجت پوره کړي او دا صدقه کوم الله زما د دې صدقې د برکته زما حاجات پوره کړي. نو حدیث مبارکه کې راځي علما فرمایي الصدقه رد البلا، صدقې سره الله تعالی بلاګانې، مصیبتونه، غمونه دفع کوي او بلکې حاجات هم وسره پوره کوي. نو تاسو ته الله تعالی سو دغه در کې یو به تاسو باندې الله جل شانه د رزق فراخي او سعادت دراولي، داسې وسعت لکه څنګه چې نری نری باران ښکلی مزیدار وریږي. دویم نمبردار چې هر بندش رکاوټ ستا په زندګۍ کې وي که نه، که د نکاح وي، که د محبت وي، که هغه د رشتې وي، که هغه د هر رنګ څیز وي، هغه به الله جل شانه انشاءالله ختم کی او مشکلات په دې الله جل شانه ختم کی. مشکلات ستاسو څه دي په ژوند کې تا ته خپله پته ده، هغه ټولو مشکلاتو دپاره دا وظیفه انتهایی مجربه ده. انشاءالله په دغه طریقې سره وکئ. صحیح شوه. یو ورځ یې وکئ، خیر دی. هفته کې 2 ورځې وکئ. هفته کې 2 ورځې وکئ انشاءالله. نن ورځ یې وکئ او بیا د جمعې په شپه باندې هم کولی شو، جمعې په ورځ باندې نو وکئ. 2 ورځې یې وکئ انشاءالله چې ډېر زر به ستاسو حاجات دي بهترین دغه وظیفې او د بهترین چڼو د صدقې د وجې نه الله جل شانه پوره کړي. دا ډېر علماو په دې باندې
ازمیښونه کړي دي او الله جل شانه ته صدقه ډېره زیاته خوښه ده. نو لهذا روزانه صدقه هم د خپل وس مطابق ورکوئ، ځکه چې حدیث مبارکو کې راځي چې د قیامت په ورځ به نور سوري نه وي بلکې د صدقې سوری به وي. نو هر انسان به د خپلې صدقې لاندې د سوري لاندې ولاړې هغې نه الله تعالی ونه راخیږي یا به نور څه داسې ترتیب وي، الله تعالی پرې ښه پوهېږي والله اعلم. نو محترمو دغه طریقې سره ان شاء الله العزیز دا عمل تاسو سر ته به ورسیږي. محترم مسلمانانو دعاګانې ادا کوئ، موږ هم دعاګانې کوو ان شاء الله، ختم هم درته کولی شو فی سبیل الله د الله د رضا دپاره، ستاسو د حاجتونو دپاره، ستاسو د مشکلاتو دپاره. روزانه زموږ کلاس لګي، تقریبا 80-90 طلبا دي زما په کلاس کې، نو هغوی دپاره به زه ستاسو دپاره به ورته دعا درنه غواړم، هغوی نه یعنې وظیفه به پرې درله کومه او دغه رنګې سورت یاسین، سورت رحمان، دغه ختمونه به پرې ته هم کوم ان شاء الله فی سبیل الله. الله جل شانه هم خوشحاله آباد ساته. الله تعالی مو د زړه مرادونه، د زړه حاجات جایز الله جل شانه زر تر زر او خاص کر د دې وظیفې سره پوره که. الله جل شانه مو د دنیا و آخرت خوشحاله